اول جمله څوره پیشنماز اغیان صاحبان د زیتیر دی بالخصوص شهید عرفانی صاحب په حق مینې سره محبت سره غله مخه خدای مو باندې رحم وکړه هغه په حق فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم بیا د انجمن خصوصا سیکرټری صاحب سردار حسین زه ډېر مشکور یم زه اشرات ذاکر نه میږم د متمیانو د ذاکرانو خپوخي ځان بولم ما کې دوره طاقت نشته دا ډېر عظیمه مجموعه د خرو خرو مؤمنان یو د ده ځای چلولې قابل زه نه یم بي چلوي تاسو نجار شو د ناستې جامې د انجمن سردار صاحب ټولو په حقدارو د شهدای کورم ټولو په اروا فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم مینې سره ویه یا حسین یا حسین و مظلوم حسین خدیم حسین سړی وبوي خدیم حسین سړی وبوي تانا جار تانا قربان اکثر سورہ لوی ذات تھے سورہ طاقت حسین کے حسین کی ډیر طاقت تھے خدیم حسین سړی وبوي سچو کی وچخی دوست بحلوی دا حسین تک یہ شنڈ پوئی دا حسین تک یہ شنڈ پیات کی غاقاست سلو کا سو اقدار دے آغوری گوتا بعد ویم کا حساب کا آغوری گوتا بعد ویم کا حساب کا چه زخمی کڑی خپی د ساکیناوی آئی متمیانو نندوڑی بی بی د نیکد شہادت شپاوریز دے زده تا یو ځای نه سم خپانه شو کله څه بادشاه دو انسو جن خیمونه روان شو خادم حسین په جنگ سی جیمی په مخ کې لکه پتنګ سی جبرائیل مخ کې داسې تلو لکه د شامې مخ کې پتنګ سی څه وکړم افسوس دا دی خپانه شو تاسو ته دا شیونه نه یایي اصل شیونه دا دی هیره داغه دی خادم حسین په جنگ سی جیمی په مخ کې لکه پتنګ سی یاسین سورات په وینو رنگین شو ور پر ژړا ډیر ثوابونه دي آی حسین په لور لیوړې مانګولې حسین په لور لیوړې مانګولې وخت کلی دسمال سره په وتړلې آی وړې بیبي سترګې وغړاولې ما ګمان پلار څوس کوي دي شوا ومتم یا نو څکل حسین خیمونه وزي
غاګي وکړلو فضا مورې ماته زوړ کمیس راوړه یې څه کلی کمیس راوړول یا بیبي ته پته ولګېده ما حسین وروره وشوه پوه شوه ما مور وصیت پوره دی ومته مې یاله بیبي زه ډېر مصیب نه یم مختصر واوره که د حسین عاشق وي فریاد به وکړي یای څه بیبي د ورته یای ما حسین وروره ما ته مور زهرا وصیت کړی و څه کله ما جلال حسین خیمونه وځي حلقوم نه بوساکه ای څه راشه مور نجار بیبي نجار خپل وصیت یې پوره کو یای څه ما ته بابا علي وصیت کړی و متمیانو یو وصیت خو یې خور پوره کو یو وصیت یې سرور پوره کوي یای څه د علي پردهداره لورې خیمو کې ننه بسته و د ما شیرینې خورې مټوله له کپړه په څانګه های متمیانو یا حسین ویلا وروره څه مطلب ده دی ویله ما شیرینې خورې د پاک لاسونه د لږ را مخکې کا ویله وروره څه کوې ویله دغه لاسونه اوس رسول الله مچې کول دغه لاسونه اوس ورمنې زهرا مچې کول دغه لاسونه اوس بابا علي مچې کول حسین مچې کول زه د ګورم محمد سرګوسا څه وخت بعد و د لاسونو کې رسای وي ظالم به ورکې زنځیرونه واچوي ومتمیانو کله څه حسین مخکې روان شو د دنیا دا دستور دی چې دنیا کې چا پلار چې ته سفر باندې چې وړې لوڼې ورسره جنجال کوي څه بابا مځان سره بوزه نو سکینه خو هغه سکینه که په ظاهر د حسین لور وه په باطن کې د حسین د سترګو نور وه یی څه زلجنا یو ځای کې ودرېدو نو حسین د زلجنا ته یی زلجنا لکه تا زه بېکاسه ولیدل ویله مولا زه تا پیژنم خو عرش نه بهترې بیبي د علي زوړورې مسۍ د آسمونه نیولې دي ما د مخکې مزل ته نه پرېږده وي چې سترګې یې وغړوې زلجنا سمونه یې نیولې دي زلجنا ته د وړه بیبي وا زلجنا ما یتیمه نه کې ما بابا ډېر ستړی دی یی څه زور یې لرلو زلجنا نه حسین کوز کړو معافي غواړم عاشقانو بابا ته د بادشاهانو بادشاه ته ډېر عظیم یې خو زه څه وکړم کربلا دی وړې بیبي سار نه چادره کوز که بابا ته یې وغوړول بابا دې ما وړه چادر نه کښېنایي یی څه حسین خویږي کې وړه بیبي کښېنوله ورو ورو د ورته سوارنې لاس وایي وا د ما شیرینه بابا دا څه ما سوارنې لاس وایي ګمان یتیمه شوله ویله او کندوري ویله بابا دا ډېر ظالمان داسې وکړه چې مو مدینې ته بوځه نو حسین د ورته څه یي ما ګرانې لورې آرچوک په مدینې ته ویري خو یې تا مسکن خرابه دی یا څه وړوکی صدر چا څه وړوکی چادر سار نه کوزوې ته څه وړوکی چادر سار نه کوزوې ته
وشوا اور بکر بلا کی لگوی تا سکینہ سر توری نشی کربلا دے سکینہ سر توری نشی کربلا دے مازدگار دے غریب لار دڑن دویتا یا کوڑ سر نوڑو کے چادر آس کے کوڑ سر نوڑو کے چادر آس کی علمدار بو علکمی کی پچاویتا صدار لرکم وڑو کے گریوان ساکم چادر لرکم وڑو کے گریوان ساکم مازدگار دے سکیلا دے بلاویتا وادم وڑو کی لوری گریوان ماشلو اکبار ورور بدویخشی واوڑی بی بی تاکہ خوڑیر زور دے کھندا لیل مسئی گریوان ماشلو اکبار ورور بدویخشی سکینہ دا دورا ویلی جڑویتا سکینہ خوبابا تانا مخ کے مڑاشا سکینہ خوبابائی سکینہ خوبابا تانا مخ کے مڑاشا وڑلی چمد اسما سر تڑیتا شکانو مفی در نغوانو وڑا بی بی دا بابا تا چیئی خی واورا یا مازدگار باؤں جاڑاوی ما بچوک نویو مازدگار باؤں جاڑاوی ما بچوک نوی مانز دیکھنو کے مدویلے پریگ داویتا کپ زوری گشواری در نخستلے کپ زوری گشواری در نخستلے بابا بابا چالی دوڑا بی بی سپاریتا وامتم یانو زہیر ما شوئی خادم حسین دوی گوشواری وی بابا ویرکڑی دا عید پشپی وی ویلی ویرکڑی وی وڑی بی بیم روزہ ستلی و قربان خادم حسین دوی گوشواری وی بابا ویرکڑی دا عید پشپی وی روزی بدال کی بی بی ویرکڑی وی ظالم پا ظلم خستلی ماوی ومتم یانو دا ټول حسین پوی کړیو یی څکلا وړا بی بی پوی شولا خپا نشي اشکاتونه خپا نشي شپږم مولا یی سماتام کربلا جوړ کا ذکر ته ویل ته څه خبر یې مو خبر یو یا غو خبر دی یی څوړی بی بی څوک هغه څکلا پوی شو څ ظالم من پرګدی مون ګوشوري اخلي ومتمیان وڑی بی بی کوشش وکڑلو صدا خوی گنا گوشواری لیری کی ازدارو عاشقانو ما پی غوڑم ظالم کا بیڑا وڑی بی بی خوی گنا زخمی کڑا ومتمیان وڑی بی بی گریواننی وینی روالی شوے یا حسین صدری صدریف جلالتا ملی ملانگ دی
ذکرانو لید ډیره هم کوي ته یا حسین ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره د بې کسي ملیا قرار تړه وشوه څا په مخ د ما غریب وروره وای ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره یو واری ټینګه غوي ګراکا یا ما مسافر اورورای ملک همشت حلکم د کمبوسا وشوه څا په مخ د ما حسین اورورا وای ملال ورته ورو وشوه څا په مخ د ما حسین وروره یا عصمت سودار خورې لږ اسکای یا د مور بیبي خاطره مټې ته سب کم بیا زنځیر پشرنګوا اړکیو یو ټولوا ما فقیر خوره وای ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره یا وروره تخرق تقسیم وکړئ ژړې د ځان ته ټول کړه د پرېخلو یتیمان ګریوان پاره وشوه څا په مخ د ما حسین وروره وای ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره سید محمد حسین سور شاہی خور دا وویلا ساکلا لورلې مخر او پام کوا وړکیو یو ټولوا باندې والے خورې وای ملال سترګې خور ته ورو غړوه وشوه څا په مخ د ما حسین وروره یا حسین قدرمن مورد حسنین و مجلس تدرهم و کرام نظار وکی دویم صلوات بلند و اسر خاتم کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وصاحبنا وقائدنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة لنفسه وأهله وماله بر محمد وأهل بيت محمد صلوات پروردگارا ضربات فریزاده و عزت جلال بزرگی مقام محمد و آل محمد دا عبادت قبول و مقبول و گرزائی خدای جامی باندې رحمتون برکتون نزیل کی کریم خدای رحیم خدای چا غریبانی وی په غنیات باندې بدالی کی خدای چوک محتاج وی ذلیل و خلقت محتاج ما کی کریم خدای رحیم خدای شکور کے اسپتالو کی وجودو کی بیماری تن برطرف کی خیاندو میاندو په خدمات کې عرض دی صرف مغوی د پاره دی چندې د پاره پوسیږي څو کسانی امام باډې د پاره چنداوه کی کریم خدای رحیم خدایا سوره کسانو مجلس کی شرکت وکړو ټولو ته اجر عظیم عطا کی ان شاء الله کام ټیم کې مناسب ټیم کې بهر خلکو یا احساس شته د مسره د پاره تکرار بنوي ان شاء الله کام ٹائم کی بتوس تزیات مواد ملوی گی و صلوات واسطہ محمد و آل محمد باندے اماد سکو موضوع دے اغاز توس توال واضح کوم توسب د مولا علی علیہ السلام یو خطبه نما اوریدلی وی خطبه حمام یا خطبه حمام خلق ډیر یدوی دا خطبه حمام چه ده مولا دی کی د متقیانو څنګه صفاتونه بیان کړی دي و متقیانو صفاتونه چه دي متپاتره څه کزا ار سوره کوشش وکم هم درې او څلور مجلسونه دي زبیا یا د خطبه نشم ختم کوله خو منتها مو کوشش کړی ده چې سوره خپل کام علم طالب علم په مطابق هغه مواد متنر بسلی دي نو دی کی مسرا دوا روایات دی یو د اغای کلینی بزرگوار ده کتاب کفی کی یو د سید رضی بزرگوار نقل کړي ده دغه دو روایاتو کې فرق نشته ده سیوا د ای کی وشینه لک توجه د نغاړم فرق دا ده س اغای کلینی بزرگوار یای س مولا علی علیہ السلام خطبه ور کولا سدی واخ کی یو کاس پوسیدلو یقالو له حمام ساغت خالقو حمام نویلا وکانا رجلا عابدا ناقصا مجتهدا دو خپل ځای کی یو عبادت گزار یو متقی یو پرهیزگار و مجتهد کاس وو چا د پاره پوسیدلو الی امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام ته پوسیدلو در حالی که مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خطبه ور کولا مولا تیس مولا صف لنا صفت المؤمن کأننا ننظر الی مولا متد مؤمنان صفتون بیان کا خود دسی عنوان سره څه گویا مود اغوی تسترګي غړو مطلب دا څه مت مولا د متکیانو صفاتونه د سی وخیات څه گویا متمخ یو متکی انسان ویلور د زدسترګي او تغړاون زده په خپل سترګو باندې کاسو
یو دا روایات دی یو د سید رضی بزرګوار روایات دی څه هغه یې څه نه مولا خطبه نه ورکوله بلکې مولا بیله ناست و څه دغه حمام ورته راغللو مولا ته دې څه مولا ما ته لږ د متکیانو صفتونه بیان کا مولا ورته فتساقل علیه السلام عن جوابه مولا علی علیه السلام حمام ته جواب نه ورکړلو صرف ورته ویویله وقال یا حمام اتق الله حمام خدای نه وډار شه و احسن خلق سره خواله وکا فان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون ویل خدای هغه کسانو سره دی چې هغوی تقوی الهی اختیار کړله و هغه کسان چې هغوی خلکو سره خواله وکړلو اوس دغه ځای کې دغه خطبې ما تاسو ته شأن نزول بیان کړلو اوس سوال دا دی چې د مولا جواب ویلی نه ورکړلو حمام ته مولا صرف حمام ته ویلی دوو لفظو کې وویله چې حمام تقوی الهی اختیار که خلکو سره حواله وکا ایدی علماء اکثر وجهات بیان کړي دي خو ټولو کې بهترین واجه څه علامه مجلسی بزرګوال کتاب بحار الانوار کې لیکلی دی هغه یې لما روی من استعداد نفسه لاثر الموعظه چونکه مولا ته پاته ده چې د حمام نفس دور د ډار والا نفس دی چې که زه د متکیانو صفتونه ورته بیان کوم کیدای شي ان یخرج به خوف الله الا انزجاع نفسه چې کیدای شي د حمام روح پرواز وکړي توجه مشته که نه زه د خبرې ځکه زر زر کوم او د طویله څه کام ټایم کې زه تاسو ته زیات مواد در کوم خلک ذهنونه حاضر کوي مولا ځکه جواب نه ورکوي واجه دا دی چې چونکې مولا ته پاته وه که زه د متکیانو صفتونه ورته بیان کوم حمام روح به پرواز وکړي دی واجه نه مولا جواب نه ورکولو خو حمام بیا یا اصرار وکړلو دی چې مولا ما ته خامخا صفتونه بیان کړه دغه په باره کې څو جملې درته ادا کوم خو دا خبرې د نپویر نشي ذهن خو زه نن یو تعریف درته کوم کیدای شي تاسو چا نه وي اورېدلی څه تقوا څه ته یایي تقوا نه المنځو ته یایي نه روژو ته یایي نه خمسو ته یایي نه زکاتو ته یایي تقوا څه ته یایي یې کې وی جملې کې واوره کله انسان د حیوان ولا خوی پرېخللو د انسان ولا خوی شروع کړلو هغه ته د تقوا نه یایي اوس خپله سوچ وکړه چې د حیوان ولا خویونه چې دي د انسان ولا خویونه چې دي حیوان یو بل مړ کوي په کار د ده خوی مو کې نه وي حیوان یو بل ته نقصان رسوي په کار د ده خوی مو کې نه وي حیوان یو بل سره زید و حساد و کینه ساتي په کار د ده مو کې نه وي اوس اندي پسې ته صفتونه لټوه چې د حیوان ولا خویونه کله مو ځانونه وبسل د انسان ولا خویونه مو اختیار کړل پوه شه چې متکي جوړ شوله ځکه د ما ورته چې یوي چې انګریزان ښه دي انګریزان ښه دي انګریزان ښه دي د انګریزان ښه نه دي د اسلام ښه دی توجه مو شته که نه ځکه علامه اقبال چې کله یورپ نه راغللو هغه دا جمله ادا کړله چې ما یورپ کې اسلام ولیدو خو مسلمان مه نه ولیدل و پاکستان کې د مسلمان قسم خو اسلام د نه قسم دا کافران دي چې هغوی د اسلام ولا خویونه ځان کې واچول کفر ولا خویونه ما او تا کې واچول یا ډالرو زرې سره یا پیسو زرې سره دې دپاره چې اسلام نه د خلکو نفرت وشي وګرنه ته اسلام ولا خصوصیات لږ پړاو که اسلام څنګه خصوصیات دي چوک د خوکو پسته کې د ونې پرې کو یو وخ به ویر کوي چانې د غوښه پرې کړله دوه وخان به ویر کوي چانې د اډوکې مات کړلو 15 وخان به ویر کوي دیواج نه پیغمبر زمانه کې چاچا باندې بدن نشو شین کوله اوس زنه خالق یای توجه وکړه عرفانی نقطه د تعارض کوم تقوا د محدودیت نه معنی ده تقوا د مسونیت نه معنی ده مطلب دا چې تقوا زری سره انسان محدود نه جوړیږي تقوا زری سره انسان ځان بچوي هغه څنګه زه درې مثالونه د تدیر کوم تاسو ته به واضح شي ما ورته څه کله خونه جوړوو چارې ګد تنه چردیوالیاتو
کړکي اور کې لګو دروازې اور کې لګو و کېدای شي ځنه خلک پاسه جلونه اور باندې لګوي. اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم چې کله زه ځان ته کور جوړوم زه د ځان ته قید جوړوم که زه د ځان بچوم؟ زه د ځان بچوم چې شپې ځناور راننوځي. زه د ځان بچوم چې شپې غله راننوځي. دویم مثال ما ورته جامې چولی دي څه دپاره مو چولی دي؟ بوټان چوو چې دپاره یې چوو؟ دې دپاره څه ساړه نه باد شو، دې دپاره څه غرمه نه باد شو. دریم مثال ځنه وخت کې حکومتي کسانو روډ کې سرې اشارې لګولې وي چې کله سره اشاره ولګېدله تا ته یایي څه ورباندې ودرېږه. چی دپاره ودرېږي؟ دې دپاره ودرېږي چې که دغې سرې اشارې باندې ودرېدلې تا بدن به محفوظ وي. توجه مو شته که نه؟ بدن به چی وي؟ محفوظ به د وي بدن، اکسیډنټ نه به بچ وي. دوستان عزیز تقوا روح دپاره یو کور حیثیت لري. تقوا زندگی دپاره د لباس حیثیت لري. ځکه خداوند متعال سوره اعراف آیت نمبر 26 کې آیي اتقوا الله، د خداوند متعال تقوا اختیار کوئی ویلی بهترین لباس و لباس التقوى ذالک خیر لکم. تقوا ولا لباس بهترین لباس ده. و دریم خبره دا څه تقوا بدن دپاره د هغې اشارې حیثیت لري چې هغه باندې یو ډرایور ودرېږي. مراد و مقصد مڅه دی؟ مراد و مقصد مه دا دی چې انسان څوره ښې جامې چولی وي مغوره ښکلې برېښي. انسان څوره خونه ښکلي وي مغوره ورکې خوشحال وي. څوره د انسان تقوا زیاته وي مغوره به د روح خوشحال وي. څوره د ښه لباس چولی دی څوره د ښه تقوا وي مغوره به د روح خوشحال وي. که چیرې ما ورته سرو اشارو باندې ودرېږو ما ورته به ایمان محفوظ وي، ما ورته به تقوا محفوظه وي. خو کسې چې کله تقوا د محدودیت نه منه دی د مسونیت د بچولې معنا دی نه اندي واجې نه چې کله تقوا بدن دپاره لباس دی پکار دی لکه څنګه ما ورته لباس غلو نه بچوو همداسې پکار دی تقوا یا غلو نه بچ کو. ځنه کسان دي چې هغوی تقوا غلیه کړي شوي دی، هغوی نه چا تقوا پټه کړي دی. هغه څنګه دلته امامباډۍ کې ناست دی ښه متقي و پرهیزګار دی خو څه بازار ته ووتل نه محرم یې ولیدل بیا تقوا نشته دی. ای دوی خلکو دین د کرایې والا دین دی، ای دوی خلکو تقوا د کرایې والا تقوا دی. اندی واجې نه مولا یایي آ خلکو اوصیکم بتقوا الله، زه تاسو ته تقوای الهي په باره کې وصیت کوم. ویلې فانها حق الله علیکم، دا خدای تاسو باندې فرض کړي دی. والموجبت علی الله حقکم، خدای باندې سبب جوړیږي دا تقوی الهی چې تاسو حق خدای ته ثابت کی. وان تستعینوا بها علی الله، خدای نه مدد وغواړي چې خدای مونږ متکیان جوړ کی. وتستعینوا بها علی الله، اندغه تقوا زری سره خپل ځنونه خدای ته ورسوي. خلاصای کلام اماده دوستان عزیز که د دنیا ټول شیونه را جمع کوي تقوای الهی هغه مهم شی دی چې فیه دواء داء قلوبکم، د زړو بیماریو دپاره شفا تقوای الهی دی. و سلاح فساد صدورکم، د مو کومې سینې فسیدې دي کینونه بغضونه حسدونه ډاکې دي دا که ما ورته سپکوو تقوای الهی زری سره سپکولی شو. و طهور دنس انفسکم، ایمو نفسونه کوم ګنده شوي دي دغه ګندګۍ که ما ورته ځانه برطرف کوو دا تقوا زری سره برطرف کیږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. نه حمام ورته ای مولا ما ته خامخا د متکیانو صفتونه بیان کړه. اوس مولا څه وکړل؟ فحمد الله و اثنى علیه، مولا اول د خدای حمد وکړلو د خدای ثنای بیان کړل. وصلی علی النبی و آله، پیغمبر و دغه آل باندې صلوات واستول. ثم قال اغنى ورست مولا ویلا اوس توجه وکوي فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. یا حمام خدای څه کله دا بندگان خلقات کول
هغه وخت کې پروردگار عالم د بندگان داسې خلقات کړل چې دوی اطاعت نه خدای ځان بېنیازه وګرځول. مطلب مراد و مقصد د مولا څه دی؟ د مولا مراد و مقصد دا دی چې حمام خدای ته دیمو عبادت ضرورت نشته دی. کسی انسان څه چاته نن سبا بیا بالخصوص د ماه مبارک رمضان میاشتې کې چاته 1 کیلو وړه ورکوي یا 5 کاسو به لاس کې نیولي وي څه په ټوته نه واخلي څه به انټرنیټ ته ورکړي. خو اما خداوند متعال دوره مخلوق خلقات کړلو خدای یې نه د تصویرونه خلم هیڅ یا نه د خلم بس خلقات مکړلي عبادت کوي کنه کوي دوی ته مرضی. متوجه شوي کنه؟ یعنی خدای غنی ده بنیاز ده د مخلوقات و عبادت نه. و بل خبره ده انسان کله چا سره خواله کوي هغه دغه خبري طرف ته انتظار ده چې چوک د ما صفات بیان کی. خو مولای یې خدای څخه کله مخلوق خلقات کولو خدای دا انتظار چانه نه کوي چې ما صفات بیان کی. کما او توی بیان کو کنه کو بیان دور مخلوق شته د څنګه هر وخت د خدای تسبیح کوي او گناه دغه خیال کیا نه راځي. توجه مشتاق کنه آمنا من معصیتهم. مولای حمام خدای هغه ذات د څنګه د خلکو گناهانو نه امان کړي، یعنی د خلکو گناهانی خدای ته هیڅ ضرر و نقصان نشي رسولی. مولا دغه دوی خبرې ویلي وکړلې مولا اوس علت بیانوي څه خدای ویلي دی خلکو خلقات نه غنی دی، ای خلکو د عبادت محتاج نه دی، د هغوی ګناهانې څه ضرر نشي رسوی. لانه لا تضره معصیة من عصا، چونکه که چوک گناهانی وکی د هغوی گناه خدای ته ضرر نشي رسولی. ولا تنفعه طاعة من اطاعه، و که چا د خدای اطاعت وکړلو پروردگار عالم ته د چا اطاعت پیدا نه رسوي. دا د مولا د خطبه اول 4 جملې. اوس ما تاسو کله چاته تنخواه ورکو، چاته رزق ورکو، چاته مړی ورکو، د دې دپاره چې ایما زور کې ایما طاقت کې لږ زیاتوالی راشي. تاسو وخت مثلا حکومت چاته تنخواه ورکوي څه دپاره؟ دې دپاره بارډر ورباندې محفوظ کړي، دې دپاره چې کله بل ملک سره جنګ شولو مثلا پیدا ورته ورسیږي، دې دپاره چې ډکوانو نه باد شي خلک عوام ته پیدا ورسیږي. خو اما مولای وی بلی خطبه کې آیي مولای څه او خلکو لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطانه، خدای څه د مخلوق خلقات کو دې دپاره نه چې ایما بدشی نور مضبوطه شي. ولا تخوف من عواقب الزمان، خدای مخلوق دې دپاره خلقات نه کړلو چې آینده زمانه کې به خدای باندې چوک حمله وکړي، خدای به ځان دغو مخلوقاتو ذرې سره بچ کړي. توجه مشتاق نه؟ ولكن خلائق مرببون و عباد ظاهرون، لیکن دا د خدای بندگان دي چې د خدای طرف ته تلونکي دي. مولا دا 4 جملې ویلې ادا کی، دا 4 جملې مولا ازکه ادا کی کیدای شي مولا ته پاته وه چې دغې جامې کې داسې کسان موجود وه، داسې کسان ناست دي چې هغوی یایي چې ایمو د عبادت خدای ته ضرورت دی. متوجه شوی که نه؟ خدای یایي څه نه، مولا ورته څه نه، تاسو عبادت خدای ته هیڅ ضرورت نشته دی. و که تاسو هر څومره ګناهانې وکړئ خدای ته څه ضرر و نقصان نه رسي. اوس مولا صفتونه بیانوي. تنګ نه وي شوي تاسو؟ یو صلوات واسطه محمد و آل محمد و مولا یې څه ټولو کې اولین صفات د متقیانو دا دی ومشیهم التواضع. مشا عربی کې تللی ته یایي چلنا. تواضع کله چوک راشي تخپل ځای نه ورته پاڅېږي دښته عربی کې تواضع نه یایي. زه لفظ به لفظ ترجمه ځکه کوم چې کوم اهل علم دي کوم تعلیم یافته دي هغوی ته مکه پیدا ورسیږي. خو په کار خو دا و چې کم از کم ما ورته سره یوه ډیرۍ ارسره وی چې چا لیکل زده وی په کار د مو لیکل کړي وی. مولا یایي څه ومشیهم التواضع،
متکیانو ځمکې باندې تلله تواضع سره وي، یعنی هغه ځمکې باندې څه کله ځي هغه آرام آرام سره ځي. اندی مردف لفظ اندی هم معنا لفظ قرآن کی مو سره هون رغلی دی. پروردگار عالم سوره فرقان آیت نمبر 63 کی آئی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، د خدای بندگان هغه دي چې هغه ځمکې باندې ورو ورو ځي. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کله جاهلان سره ملاقات وکي هغوی ته یې چې تاسو باندې د مو طرفه سلام وي. مطلب دا چې مشا میم شین یې مشا و اندیشان سره هون ها واو نون دغه دوه ټکي ایوې معنا باندې دلالت کوي، یعنی آرام آرام سره ځمکې باندې تلله. ځنه آیاتو کې پروردگار عالم ما او تا ځمکې باندې ټاک ټاک سره تللې نه منع کړي یو. خداوند متعال سوره اسراء آیت نمبر 37 کی آئی ولا تمشي فی الارض مرها، او خلقو ځمکو باندې ټاک ټاک سره ماڅوي. انک لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ته ځمکه شلوه یا نشي و ته دوره الوړېدا یا نشي څه ته غرو ته ورسیږي. دوستان عزیز کوم یو حیثیت د دې مغه حیثیت باندې ځان پاتې کا. کسې زه درته وایم صورت څه الوړ ځای ته وخیږي، که الوړ ځای نه ولوېدلې بیا به د خپې یا ماتې وي لاسونه به دا مات وي بیا به پسې دای نشي. دی واجې نه کوم حیثیت د ما دی په کار د خپل حیثیت په مطابق لاړ شو. هغه څنګه نن ټیک دی موسې ګاډ والا راپسې دی، نن ټیک دی مثلا موسې دوه ټوپک والا راپسې دي، خو په کار دی زه خپل حیثیت په مطابق قدم کېږدوم. ویلې یوه ورځ به د سیوي څه کېدای شي د ګاډ والا بیا ما پسې نه وي. متوجه شوئ که نه؟ ټیک دی خدای ماته یو حیثیت و مقام راکړلو، په کار دی زه د خدای بندگانو سره خواله وکړم. ویلې کېدای شي بیا زه بازار کې زه بیله روان وم، چولې کې زه بیله روان وم. و لقمان حکیم څه کله خپل زوی ته وصیت کوي سوره لقمان آیت نمبر 18 کې ځنه خلک دي چې هغه ځمکې باندې کله ځي غرور و تکبر واجې نه بې ورمیږونه یا کږه کړي وي. لقمان خپل زوی ته یایي چې ولا تسعر حدک للناس ولا تمشي فی الارض مرها، د ما ګرانه زویه خلکو نه ورمیږ مه کږوه، ای خلکو حاجتونه برآورده که. ځمکې باندې ټاک ټاک سره ما څه ویلې ان الله لا یحب کل مختال فخورا، خدای یایي زه هغو کسانو سره مینه نه کوم چې هغه ځان باندې فخر کوي. زه یوې کیسې شکل کې درته بیان کوم چې تواضع څه ته یایي. تاسو ته پاته دی ملک اشتر د مولا گورنر و. ملک اشتر هغه عظیمه هستی وه چې کله شهید شولو مولا یایي چې ما خی لاس جدا شولو. ملک اشتر ته مولا کوم خط لیکلی دی اگر چې ملک اشتر مصر ته نه ورسېدلو لیارې کې شهید شولو، خو هغه خط د پاکستان پارلیمنټ کې اوسه پورې کوړای دی. زه دا درته وایم که پاکستان حکومت صرف د ملک اشتر څه هغه کوم خط مولاو ته لیکلی دی اندي باندې عمل وکړي پاکستان کې به عوام سره هېڅ کله زیاتی نه کړي. ملک اشتر گورنر دی و تاسو ته دا پاته شته که نه چې ملک اشتر جنگ سفین کې مخ ته زخمی شوی و، یدي مخ لږ یوه طرف ته کوږ و، یعنې لږ غوندې کې مخ یې ښه نه برخېدلو. نه بازار کې روان دی یوه سړي توکي ورباندې واچولې، کله یې توکي ورباندې واچولې خلکو سترګې وغړولې چې ملک اشتر باندې چاووشکې واچولې. ملک اشتر تیز تیز روان شولو، چې کله تیز تیز روان شولو خلکو دکانونه په بندولې کړل. ویلې بندولې کړل؟ ځکه یې بندول چې ملک اشتر توري پسې روان دی، اوس توره راوړي کېدای شي ټول خلک قاتل کړي. متوجه شوئ که نه؟ خلک راغه سړی ونیوللو اوښکې د چانې واچولې، ورته یې چانې مو واچولې، زه دې نه پېژنم، ورته یې چې ملک اشتر د علي ګورنر نه ده واچولې. دا کاس پرخمن دی ملک اشتر پسې ورسته رشلت دی. ملک اشتر دا تیز تیز سی دا تیز تیز روان دی. ویې لیدلو چې ملک اشتر مسجد ته نوتلو، کله نوتلو چې دا مسجد ته رانوتلو هغه المنځه باندې لګیا و. څنګ ته ورسره کېنستلو، خپو ته یې لاسونه ور ټیټ که ورته په ژړا شوه چې ما معاف که ته ما نه و پېژندلی.
ملک اشتر جواب کې وتی او د خدای بنده ته خو ما مغه ځای کې معاف کړی خو ما ته غصه راغله د دوه رکعته لمونځ د دې دپاره کوم څه خدایه ما معاف کړي. دا د متقي نښه دی، دا د پرهیزګار نښه دی. نن سبا ته چېرته یوه حکومت والا یوه پوسټ والا کا سره لغوندې کې زیاتی وکړه ته بیا خپل ځان ته سترګې غړوه څه ټول بازار کې د تا باندې څه کوي. ومشیهم التواضع، ی متقیانو تلله تواضع سره وي. ای کې وی نکتې کې درته بیان کوم څه تواضع څه ته یایي. ما او تا به څنګې غرور کوو تکبر کوو څه اوله نطفة و اخیره جیفة. ما او تاسو اول نطفه د هغه یا نجسه دی و اخیر څه کله مړه شو که چاله باندې لاس کېښللو بیا به غسل کوي یعنې ما او ته بدن یا نجس دی. و څه کله ما او ته دنیا کې زندګۍ کوو بیا یا خپل ځان نه نجسات خارج کوو. او انسانه ته څنګه غرور کوي؟ دا یو صفت. دویم صفت قلوبهم محزونة، متقیان هغه دی یا حمام واوره قلب عربی کې زړه ته یایي. محزون یعنی غمگین، یعنی هغه کسان متقیان دي چې هغوی زړونه هرمیشه دپاره غمگین وي یا هغوی زړونه هرمیشه دپاره غم نه ډاک وي. خو دوستان عزیز دغه زړونه غمگین وي د متقیانو د دنیا دپاره نه وي بلکې د خدای دپاره وي، د آخرت دپاره وي. ځنه وخت کې ما او ته کس چې یو کس ظاهر کې ډېر خفه ناست دی خو ته یې هغه باطن کې پوښتنه وکړه هغه به ډېر خوشحال وي. مثلا غوی بهجت تاسو به ویډیو کې مې لیدلی وي، مثلا کیدای شي چا ورسره ملاقات کړی وي کله ورسره میلاو شولې خلک هغه به ډېر خفه و خو اما یې هغه باطن ډېر خوشحال و. توجه مو شته که نه؟ یعنی متقي انسان ظاهر خفه باطن خوشحال. دا ویلی واجه څه دی چې هغه ظاهر کې خفه وي باطن کې خوشحال وي؟ واجه دا دی څه الحزن من شعار العارفین، چونکه حزن دا دی عارفو خلکو عارفانو خلکو نښه دی. که ته پېژندې څه پلنکا سړی عرفان مقام ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی پوه شه چې هغه خپلې زندګۍ کې ظاهر کې خوشحال دی که نه دی خوشحال. وکس لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، متقی و پرهیزگار ظاهر کې ازکه خپاوي چونکه هغه باندې د خدای اسرار کاشف کیږي. ظاهره قبض و باطنه بسط، ای متقی و پرهیزگار انسان ظاهر غمگین وی اما باطن کې هغه خوشحال وي. یعیش مع الخلق المرضى، هغه خلکو سره کله زندگی کوي خلک ورته سترګې غړوي خلک یایي څه که دا بیمار دی. و مع الله عیش القربا، اما کله خدای سره زندگی کوي بیا د نږدې خلکو غوندې کې زندگی کوي. دوستان عزیز مؤمنان ویلې ډریږي واجه څه دی؟ دا مو او تا ته قرآن کې خدای خیلی دي. خپل عبادات باندې په کار د ما او ته ډېر غرور ونه کړو، په کار د ما او ته ډېر تکبر ونه کړو چې روژې د ستو کیدای شي قبولی شي او نه شي قبولی. ځانونه به ډېر ستړي کړو خو اما که چېرې یو غیبات رانه وشولو کیدای شي دعا مو قبوله نه شي، کیدای شي ما او ته روژه نه شي قبوله. دغې خبرې جواب څه متقیان ویلې خپاوي دی خبرې جواب خداوند متعال سوره مؤمنون آیت نمبر 60 کې ورکړی دی. خدای والذین یؤتون ما آتوا، هغه کسان چې ما څه ورباندې پارس کړي دي هغوی انجام کوي، یعنی المونځ کوي، روژه کوي، ستی خمسونه ورکوي، زکاتونه ورکوي، خو بیا یا وقلوبهم وجلتون، بیا یا هغوی زړونه ډریږي، هغوی زړونه محزون دي. ویلي انهم الی ربهم راجعون، ویلي چې هغوی خپل رب طرف ته رجوع کوونکي دي. بس یو دوه روایات تاسو په خدمت کې عرض کوم، تاسو زحمت تمام. صلوات واسطه محمد و آل محمد و بهترینه کیسه د لغویګو ته واچو. یو کس دی چې مدینې کې تېرېدلو امنه مغویګو ته د ژړا اواز راغللو. کله مو اواز راغللو انتظار کې شولو څه د ژړا د کوم ځای نه رسي، سترګې مو وغړولې څه د چولې وې کونج کې یو کاس ولاړ دی مناجات د کوي، خدای سره ژاړي و فریاد د کوي. زه ولاړ یم سترګې مې غړولې امنه
څه کله مې سترګې وغړولې دا شخصیات ځمکې باندې ولوېدلو کله ولوېدلو اوسې راغللم سترګې مې تیارې سره عاداتې شولې محزون څه ته یایي حزن څه ته یایي وحشات څه ته یایي ډور څه ته یایي دا لږ درته وښیم مؤمنان څنګه ډارېږي څه کله راغللم سترګې مې تیارې سره عاداتې شولې مخ باندې الوېدلی و څه کله مې مخ راتاو کړلو سترګې مې وغړولې د ما مولا علي علیه السلام لاس مې ورباندې کېښود داسې برخېدل لکه د علي روح پرواز کړی وي راغلم د حسنینو کور ته دروازه مې وویله وړه وړه حسنین راووتل ما ورته ویله حسنین پاته دی دته څه علي نن شپې چېرته دی حسنین ناوتل بهر راووتل ورته یې څه دغه مؤمن ته وایه د مو مور دی یایي څه د علي نن شپه صحرا و بیابانو دپاره دی ما ورته ویله حسنین تاسو ته پاته نشته تاسو بابا وفات شوی دی هغه دنیا نه لاړ دی حسنین بیا بهر راووتل ما ته دې څه مؤمنه مو مور زهرا دی یایي د علي دا یوه شپه نه دی علي هره شپه د خدای عبادات کې داسې ډوب وي څه کله هغه د خدای عبادات کوي داسې بریښي لکه د علي روح پرواز کړی وي دا د علي عبادات دوستان عزیز فضیلت هغه څه دښمه نه وایي څه ته ښه سړی ما ورته ته کله چوک فوج ته راوتښتېږي چا فوج نه بیا خوشحال و چې یخ سړي فوج نه یو کاس راوتښلو ما سره یې دي مطلب دا څه زه په حقو باندې یم څه کله زرار ابن زمره څه کله د علي فوج نه وتښلو د مویا فوج ته شام ته لاړلو نو مویا مجلس برپا کړلو منبر یې ولګولو زرار ابن زمره ته یې څه لږ پاسېږه د علي په باره کې څه وایه مویا ته خو پاته وه یقین و ورته چې زرار ابن زمره به داسې خبرې کوي چې د علي توهین به ورسره کېږي خو څه کله پاڅېدلو زرار ابن زمره کوم صفتونه د علي بیان کړي دي هغو نه دوه درې صفتونه درته راخلم زرار ابن زمره یې چې یا معاویه والله لقد رأیته لیلة من اللیالي مویا ما په خدای باندې قسم دی چې ما علي یوه شپې باندې ولیدلو وقد اسبل الظلام سدله داسې ټیم و څه تیاره غوړېدلې وه وغارت نجومه ستوري په الوېدلو مطلب دا څه سبې ته ټیم نږدې و ما علي ولیدلو وهو یتملل تملل السلیم څه علي داسې لیټ په لیټ د خدای یاد کې وختلو لکه یو کاس منګور وچیچي وهو یبکا علي داسې جوړېدلو بکا الحزینې لکه د چا ژڼې زوی مړ وي ولقد رأيته مسيلا للدموع على حده قابضا لحيته ما ولیدل څه د علي مخ باندې وخې روانې وي خپله ږیره یې نیولې وه یخاطب دنیاه دنیا ته یې خطاب کولو فیقول یا دنیا مولا ویله ای دنیا ابي تشوقت و ابي تعرضت آیا ته ماته شوق رکوي آیا ته ما باندې خپل ځان خرڅوي لا حان حینک دنیا ایتا وریزی ډیری کامی دی فقد انبئتک ثلاثه ما ته درې وارې طلاق درکلی در لا رجعت لی فیکی تا طرف ته زه بیا رجوع نشم کولی فعیشک قصیر و خطرک یسیر ایتا زندگی ډیره کامه ده ایتا خطرې ډیرې زیاتې دي دنیا من قلت الزاد و بعد السفر خلکو خرچه ډیره کمه ده سفر ډیره طولني ده وحشیت الطریق خلکو هغه لیاره څه ما ورته ورباندې روان یو هغه لیاره ډیره د ډار والا لیاره ده دوستان عزیز ما ورته کابر ته روان یو واقعا څه کابر څنګه ځای دی زه صرف ایکې وې جملې کې درته وایم پیغمبر به څه کله قبرستان باندې راغللی هغه به دا نه ویله څه السلام علیکم یا اهل القبور پیغمبر څه کله قبرستان باندې راغی هغه به ویله څه السلام علیکم یا اهل الدیار الموحشه د ډار والا کور کې اوسېدونکو خلکو تاسو باندې د ما سلام د 19 ورځې دی
تاسو ته پاته دی څه علي یتیمانو باندې څومره مهربان و. علي به یتیمانو ته مړۍ پخوله، علي به یتیمانو ته نغن پخول، علي به یتیمانو دپاره تنور چولو. تاسو علماو نه بار بار دا کیسه اورېدلې دی، زه هغه طرف ته نه ورسوم، خو زه به صرف دوره درته وایم. چې کله د علي جنازه حسنینو دفن کړله، مولا حسن یوې خرابې باندې راغللو، یو کاس د ژړا کوي، فریاد کوي، زنګنو کې سار کېښللو مولا، ورته یې څه ویلې ژاړي، ورته یې څه وږی یم، ویلې ژاړي څه تږی یم. ته دې نه مخکې چا درته مړۍ راوړله، چا درته خوراک راوړلو، ته نه مو پېژندلو، خو کله راغللې یما سار بې زنګنو کې کېښللو، یما خو د سترګو نظیر نه لګېږي. بیا به وړې وړې مړۍ جوړولې، ما ته به خولې کې رکولې، اما 3 ورځې شولې ما ته یې مړۍ نه دی راوړي. ورته یې تا پېژندلو که نه ده پېژندلو؟ یې څه ما نه پېژندلو، خو څه کله ما ته نه پوښتنه وکړې څه ته چې وکړې، ما ته به ویله نوره پوښتنه ما کوه، یو غریب بل غریب سره ناست دی، یو فقیر بل فقیر سره ناست دی. عزادارو نن سبې باندې مولا کله مسجد نه صحابه راوستلو، د علي قدرمنه لور روایت لرو څه 100 وارې خپلې کمرې نه دروازې پورې لاړله، اما بیا هم خپلې دروازې نه بیا کمرې ته رستنه شوله. چا کیدای شي پوښتنه کړې وي د علي قدرمنې لورې، ته ویلې خپلې کمرې نه دروازې پورې تللې، د دروازې نه بهر ویلې نه وتلې، آیا د علي غم سنګین نه و؟ بیبي ورته ویله څه آشیا و، تاسو ته پاته نشته دی، که علي زه دروازې نه بهر لیدلې وی، کیدای شي د علي روح پرواز کړی وی. بس دی د 19 ورځه دی. زه څه نن کومه صاحب تاسو ته الویلم، ما په منبر رسول باندې قسم دی، دې دپاره نه څه زه تاسو وجوړوم، و دې دپاره نه څه زه تاسو پسې ځان قبول کوم. زه زمانې امام نه موافق غواړم، تاسو نه موافق غواړم، خو یقین وکړه په خدای باندې چې ما خپله برداشت کې نه راځي. دی واجې نه مصایبو نه مخکې زه صرف 2 خبرې درته کوم. کسې تنده مو سره 3 قسم ته دی. یو وارې مشی څه کله ته اوبو نه راوباسې، 2 منټه یا 3 منټه یې څه کله لاس کې ونیسي، دوباره یې اوبو ته واچوي، کیدای شي هغه زنده پاتې شي. یو وارې کله ته مشی اوبو نه راوباسې، هغه خپله غاړه خوروي، یو خپله ژبه خوروي، 15 منټه یې بهر ونیسي، بیا یې اوبو ته واچوي، کیدای شي هغه بیا یا زنده پاتې شي. اما یو وارې مشی څه کله ته اوبو نه راوباسې، څه کله د راوباسله 15 منټه د بهر ونیولله، یې خېټې والا خوروله یا قراره شوله، غاړې والا خوروله یا قراره شوله، صرف ژبه وبسي نو بسي. دغه وخت کې که ما ورته مشی اوبو ته واچوو یا دا بیا زنده نه پاتې کېږي. دغه ټیم ته څه انسان که اوبه وچې کلي یا زنده نه پاتې کېږي، دې ته عربۍ کې یتلظا نه یایي. یو دا ټکې یاد وساتئ. دویمې تاسو به کونو کې وړه وړه بچي وي، وړوکی بچی څه کله خوږ شي، بیا هغه فورا پلار ته غږ کوي، بیا هغه منډه وهي خپل پلار نه غوږ تووي. دا 2 جملې یاد وساتئ. مولا یتیمانو باندې ډیر مهربان و. اندی واجنه نن سبې څه کله کوفې کې اعلان وشولو، څه طبیب دی یایي څه علي ته شودې ورکوي. عزادارو د سبې ټیم رغلی نه و، د علي کور ته مخ ته سپونه ولاړ و، خلکو شودې جمو کې نیولې وي. د علي صحابه راغلل، 2 وړه وړه یتیمان و، هغوی سره لسو کې شودې ورسره وي. صحابه ورته نه پوښتنه وکړه، وړو وړو بچیو تاسو ویلې شودې راوړي دي؟ دا وړه وړه بچي دي ورته یایي څه موږ ته مور ویله خیر دی تاسو نن چې ما خورئ، خو علي ته شودې یوسوئ. ویلې علي مو ته هره شپه مړۍ راوړي دی. او عزادارو اما علي ته سلامی مولا،
تا ته خو اوبه هسې یا موجودې وې څه خلکو شودې درته نیولې وې خو اما امام سلام وي هغه وړه علي اصغر ته څه کلی مولا وړه جنازه لاس باندې وچاته کړله اوس هغه د تندې والا جمله یاد کې راوله مولا ویله ظالمانو ان هذا طفل یتلظى عطشانا ظالمانو که تاسو ما اصغر ته اوبه ویر کوئ که نه ویر کوئ که اوبه ویر کوئ که نه ویر کوئ بیا یا اصغر زندان نه پتی کیږي زه صرف کې وا جمله درته وایم د یوه هندو والا جمله درته وایم هغه یې چې زه نه یم خبر څه کربلا ته څنګه مسلمان رغلي وه څه هغوی داسې وینه یا وبیوله څه کله ګل ورباندې ولګېدل هغه ته دا پاته نه وه څه زه ورته وخواندو که ورته وژړم ازادارو د اصغر خیمې نه بتلله داسې اسانه خبره نه وه زه ټولو نه مو تاسو ته ویله زه ټولو نه معافي غواړم ازادارو ما اوسه پورې دا مصیب نه دي درته لویستلي خو نن یې درته الویلم ویلې څه مولا خیمې نه بهر ولاړ و کله خیمې ته ننه رانوتلو هغو وړو وړو لسو کې د زنګوی وړوکې پړی و مولا څه کله سترګې وغړولې دوباره خیمې نه راووتلو په ژړا شولو جبرائیل راغللو مولا څه ته خپایې ورته یې څه جبرائیله وړې خور نه د وړوکې ورور نه شم جدا کولی ورته یې څه مولا دغه کار به زه درته وکړم ازادارو کله جبرائیل نه وتلو په ژړا واپس راووتلو جبرائیل ویلې ژاړې ورته یې مولا وړوکې خور نه وړوکې ورور زه نه شم جدا کولی ازادارو یو وری اسمان ته مولا لسونه اوچات کړل غږ یې وکړو خدایه ما وړې لور ته خوب راولې ازادارو امنه د وړې بیبي سترګو باندې خوب راغللو زه به دا درته وایم معافي درته غواړم هغه وړه زنګویه وړو وړو لسونه په خلصېدلو شوله دا بل څه واجه نه وه ازادارو بل څه واجه نه وه څه د هر ملا ګل نه لاس نه ګل الوېدلو بل څه واجه نه وه واجه دا وه چې کله مولا لسو کې اصغر راواخیستلو زه خپل ذهن کې دا یم کیدای شي لږ ساعت وړه بیبي پڅېدلې وي ګهوری لیدلې وي څه خلي دی کیدای شي وړې بیبي ویلې وي ما ګرانې ترورې وړوکې اصغر څه شولو کیدای شي ویلي وي ما ګرانې مورې وړوکې اصغر څه شولو اندي واجې نه ورمنه د خیمې دروازې کې ودرېدله څه هرملا باندې کله غږ وشولو هرملا ویلې ده نه ګوله لویږي ورته یې څه ظالمه لږې خیمې ته سترګې وغړوه یوه وړه بیبي د خیمې دروازې کې ولاړه دی سر باندې قرآن نیولی دی غږونه د کوي ظالمه اصغر ډېر وړوکی دی ازادارو زه ټولو نه معافي غواړم دلته یو عربیایي څه کله دریم والی ګل روان شولو د واړه علي اصغر واړه حلقوم باندې ولګېدلو یو عربیایي فلما احس طفل صغیر حرارت السهم اوس هغه جمله یاد کا څه کله وړوکی بچی خوږ شي بیا خپل پلار نه غویږه تووي د عربیایي فلما احس طفل صغیر حرارت السهم څه کله واړه علي اصغر د ګل درندوالی محسوس کړلو څه یې وکړل فاخرج یداه من الکمات واړه اصغر خپل دوه واړه واړه لسونه لستونو نه وبسل څه یې وکړل ازادارو فاعتنک اباه واړه علي اصغر خپل واړه واړه لسونه بابا نه تو کړل فترفرف کتیر المذبوح یو وری اصغر د بابا سینې کې چارې ګډ په تویدلو شولو څه کله یې وړو وړو لسو ته سترګې وغړولې وړه وړه لسونه یې وینو سره رنګین وه
یو وری خیمو ته مخ واړولو غاږ یې وکړو مورې ما نه خفه نه شي ویلې ما سه به د بابا مټ زخمي نه و شوی خو مورې څه وکړم وفي غواړم مورې څه وکړم ما غاړه ډېره وړه وه ګل ډېر دروند و مورې ما برداشت نشو کولی اسدارو کله مولا سترګې وغړولې د وړه علي اصغر شنډو باندې تبسم و مولا دوتی ما وړه زویه د شنډو باندې د تبسم ویلې دی وتی بابا بیګانه راسې نه مو مور ډېره خفه وه څه اصغر به جنګ ونه کي خو بابا کله خیمو ته لاړ شي بیا مو مور ته وایي اصغر ګل ته نه و جوړېدلو اسدارو اخیری جمله اورم وفي غواړم کله مولا بیا سترګې وغړولې د وړه علي اصغر وړو وړو سترګو نه وړې وړې اوښکې روانې وې مواد وتی ای د مو ګرانه زویه ویلې په ژړا شولې وتی بابا لږ مو د مور سینې ته یوسه لږ مو د وړې خور سینې ته یوسه یو فریاد وکړئ یوه مظلومه حسینه وظالمه په ژړا یې کړه پوجونه داسې نوي کربلا واخلي ورونه د اصغر د وچه ژبه زور په کار دی ما قسم دی پرې کوي لښکرو زړونه د ملاس نه غشې ولوېدو تلاشي وای ولې خورې سارنې یخې دي لاسونه زه اصغر غاړې ته جوړه نشانه کړمه سکینه د مختویر کې ګوسرونه سکینه د داسې مخ وایي تلاشي وای غشه ولوېدو لړزېږم د لاسونه نشانه څه اصغر غاړې باندې واخلمه یوه بیبي ده کوي سوي فریادونه متمیان حسین یای څه دغه وخت کې خیمې پاتې وي بیبي اسکو څه دی وی بیبي سانې قرآن دی دا بې مور وي کله کله د خیمې اسي پټونه بیړه وکړ د حسین خبرې پرې کوه سترګه په وینو کې لاسونه جامې سیو پر یاد وکوي و د کربلا جنانه حسینه متمیانو روژهدارو ته یو سوال کوم روژې کې روژهدارو ته یو سوال کوم روژې کې څه ډېر تږي شوی مخ واړوئ ګیلې کې ما قسم د خپله تنده درنه هېر شي سکینه لکه په زړه کوی خرابېږي متمیانو د شام مزال شروع دی وړه ورمله ډېره تږي شوه شو مزل کې داسې تږي سکیلا شوه
شو مزل کې داسې تږي سکیلا شوه وړې سترګې ترور ته آس کې کړې ګیلې کې ما که درملی تروری وکسته ما پاشتی او بویر کیا ما خو تند نظر دیر وسوسینی کیا و تروری شمر لاس کی مشک سڑو و بولا ڈاک دے شمر لاس کی مشک سڑو و بولا ڈاک دے زد تند نمڑ کی گم کپلے کی سترگی اسکاوی بیائی کی گدیا خدایا ټولنا وڑا دے کپلی کیا یایت شمر ظالم تا وڑا ورمل روغلا وڑ سارنی وڑ لسولا کی خلالا کلا شمر ورتا پام شو دی لمحے کی تالی کڑالی خدایا تروری غاق وکو ستراندی دراندی کیا ونسدری بخو نور واس نشتا دے پاکیر دے سترگو وخ کی در کوم بی بی حدی کی